السلام علیکم ملګرو، یو ځلې بیا زما کلی کوټلی کلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې تاسو سره د ویډیو شیر کوم. یو کندي تازه دیني لوکې ته راغلي یو د خیر سره دلته کې د یوه مدرسه او یو مسجد دی په دې کلي علاقه کې. انشاءالله د خیر سره تاسو سره به مو یا لکه تفصیل شیر کوو د مدرسې چې کوم ضرورت وي هغه هم تاسو وګورئ. او دې نه علاوه دې نه مخکې یوه بله محله ده نو هغې ته به مو وزټ کوو د خیر سره. نو دی لکه دې علاقې خلکو مو یا ته لکه ریکویسټ کړی نو نن مو یې راغلي وو دې مدرسې کې چې څه ضرورت وي نو هغه هم تاسو لکه ووینئ ښه ستره مدرسه ده. او دې نه مخکې چې کوم دی بله محله ده هغې کې مسجد دی نو هغه ځای ته به مو یا لکه وزټ به کوو. نو موږ سره اوسئ او کمپلیټ ویډیو وګورئ موږ په دې نیټورک زما کلی کوټلي ګران وایي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. زه د ټولو مسافرونو ډیر مشکور یم او ډیره مننه کوم. الله مو ټول تل ښاد آباد لره او الله مو چې کوم دی د خپل وطن ثواب وکړه. الله هم د مسافرۍ د شپې ورځې په خیر خوشحالو تېره کړي. د ملګري راغلي دي الله دې د دوی دنیا او آخرت ښایسته کړي او ډېر یو ښه مقصد دپاره چې کوم دی د یو ځای شوي دي الحمدلله د جوماتونو د مدارسو خدمت کوي. الله رب العزت د دوی په عمر کې او دغه شان د دوی په مال حال کې برکت واچوي. الحمدلله دې وخت سره دوی زمونږ په مدرسه کې جامع سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه کې ولاړ دي او د مدرسې د ضرورتو متعلق دی وی چې تاسو مونږ ته چې کوم دی سرسري ووایي چې تاسو ته مدرسه کې څه قسمه ضرورت وي نو انشاءالله مونږ به خپل کوشش کوو. اول خدا چې مونږ د مدرسې دا دویم چت دا برنډې لانټر کړی دی او دغه سایډ کې مونږ تاسو مونږ سره وزټ کولی شئ. دا مونږ یو کمره اچولې ده او سره چې کوم دی دا برمده ده او دا واشروم دی. زمونږ مستقبل کې دا خیال دی چې مونږ دا ځای داسې بند کړو دا د امام صاحب دپاره چې کوم دی د هغه یو قسم له به کوارټر شي او د دې مدرسې چې کوم امام دی نو هغه د بل کلي نه راځي نو هغه دا خواهش لري چې یاره ماته یو کمره تاسو ساس کوئ چې زه کډه راوړم چې زه دلته کې مستقل چې کوم دی مطلب رهایش پذیر شم. نو انشاءالله دې کې چې کوم دی د فټینګ کار پاتې دی دې کې د پلستر کار پاتې دی دې نه علاوه چې کوم دی رنګایي ده پکې او دې نه علاوه د دې لانټر مونږ باندې 1.5 لک روپۍ قرض فلحال پاتې دی. نو دغه دپاره ستاسو ملګرو په خدمت کې دا عرض دی چې موږ سره تعاون وکړئ. دې نه علاوه زموږ بل مسجد جوړیږي انشاءالله د هغې هم تاسو باندې وزټ کوو. د هغه مسجد نوم دی مسجد سنان بن سلمہ رضی الله تعالی عنه. انشاءالله په هغې کې هم کار چالو دی. محله ډېره غریبه ده ډېر کمزوري خلک دي نو انشاءالله تاسو نه چې کوم دی د هغې کې هم د تعاون دپاره تاسو ته اپیل کوو. لا
حاجی د خیر سره د مشر دی او دا به موږ ته لکه د مسجد اولې سره تعمیر اولې سره به د لکه اپډیټ راکوي لکه دی ته مقاویر کومه دی چې کنیره د کوم ځای کې چې د بنیاد د تاسو وینئ جي تر هغه ساره پورې نور تفصیل به درته دی بیان کړي خو صرف په ویډیو کلیپ کې درته موږ راولو ښه ماما تاسو اوس وایئ بازم خو دغه عمر له د کم ځای کې چې تعمیر شوی دی که نه دغه ځای موږ جومات لپاره وقف کړی و بیا را وروسته ځای چې راکړو هغه داسې اوږد و دا چې کوم ځای کې اوس ولاړ یو دا د جنکو مدرسه وه او خو لکه جومات کې فرق لازم د جومات دا مدرسه چې دا مطلب مدرسه چې کوم دا موږ جومات سره شامله کړه مدرسه هم دا خواته یوړه هغه بل ځای ته هغه بل ځای ته او د کور هغه سر ته دغه که نه او نو بس اوس د دې تعمیر دی صحیح او نو بس دې کې چې کوم دی لکه منځ کې به دا دیوال وي دا دیوال بوزي دا به د فرنټ ته راشي دا بنیاد چې کوم دی دا بنیاد هم ولا غواړو دا پیران په کې اب مو ګورو جی نو بس دا کمپلیټ ویډیو ته کوو جی د مسجد تعمیر اولې سره څو کم چې څه قسم ته مدد کوونه غوړې صدقې جاریه کور دی کار خیر کور دی دی به پکې خپل ټلیفون نمبر یې ویر کې ډایرکټلی دې سره کانټیکټ کوي سیف الله شاه مدرسې چابي مسجد ته مو یې نه دغه دی داخل شولو راننتو او په مسجد کې نه بار سین چې وګورئ نو بار سین پوزیشن دغه دی چې موجوده ټیم کې دی نه دا دې چات ته لګای دی چات نه لاندې چې کوم دی دا د سولې چات ته د بورسونو د لرګیو او دې کې دوی نه ارزي پکې لګولې دي او دې چات نه لاندې دې سفر نه لاندې دلته کې لوکلي چې کوم د مالی یا د کلی خلک دی خپل عبادت کوي مونږ پکې کوي دغه صفونه خورا کړی دي صفونو پوزیشن هم لکه ډیر ګاډ واډ د زوړه دي خو بهرحال اول تعمیر دی او تعمیر نه با چې کوم دی بیا خیر دی لکه دې ته به صفونو بندوباست کیږي قرآن شریفونو خو تاسو ته مو دا ویډیو کې دا هغه ځکه شوی د جومات پوزیشن چې دې تعمیر ډیر ضروري دی او اینه دا حال خو جوړ دی خو څنګه چې لکه دا مشیران ویلوړ دي دی به د خیر سره تفصیل بیانوي نو دا ویډیو تاسو کمپلیټ وګورئ او که څوک څه مدد کولی نشي کم از کم دا ویډیو شیر کې ویلې چې تاسو یو شیر په وجه باندې کیدای شي بل بنی ادم ته دا ویډیو ورسي نو کیدای شي هغې پکې خپل چې څه نصیبه وي قسماتي وي هغې پکې خپل صدقه جاریه د پوره چې کوم دی نو مدد وکړي نو مهرباني کوئ چې دا ویډیو سره لکه شیر کوئ فارورډ کوئ دا جی بار سهن نمو یا اوسینه چې مسجد چې کوم حال دی لکه مین اینه دوم چې کوم دی د لرګي او د باتونه د اینې د چاتې کاچا ارزي ګوډرې پکې لګېدلې دي او دیوالونه هم لکه ډانچه ختلي خو پلسترې وغیره فرشونو کور پکې پوتې دی کړکۍ دروازې روشندانونه دا پکې پوتې دي نو د ازیره وخت لکه د مسجد چې کوم تعمیر دی دا چات تاسو وینئ دا کاچا چات دی د لرګیو او دا لکه دی چې کنیره چې دا لنټر شي او بار چې کومه عیسی دی ته چا وقف کړي ده ځکه فی سبیل الله پوره دی الله د رضا یې وقف کړي نو هغه بار حساب هم د مسجد تعمیر کې چې کوم دی یو ځای کوي دی شاملیږي به د خیر سره نو کوشش وکړئ جي بس موږ پوره د الله د رضا چې کوم دی راغلي او دغسې مقصدونو کې موږ لکه پیش ځکه وو چې خپل کلي مسجدونه مدرسو سره بار چې کوم د علاقو مدرسې وي جوماتونه وي نو هغو ته موږ خپل منډه تړه خدمات پیش کوو الله پاک دې موږ نه دغسې د نیکۍ کارونه وکړي او الله پاک دې تاسو ته اجر درکړي چې هر جومات او مدرسو سره چې کوم تاسو دغسې خپل भरपूर مدد تعاون جاري ساتئ ما تا کوم حال کې وکړو او جی او دغه اپاته کې وان دغه مدرسه وه دې غواړه ده که نه درله دا ماما موږ ته د مسجد تعمیر اولې سره اپډیټ راکوي نو بس دې کې یې دی چې څنګه بیان کوي زموږ دا جومات چې دا تر دې پورې دا جومات که نه صحیح او دا راله بل چا اوس راکړو چې بل چا راکړو دا ځای اخواته وګدو نو ما هغه مدرسه صرف مطلب د کور هغه سر ته یوړه او دا ما جومات سره شامله کړه صحیح ده او نو که خیر انشاءالله که الله کوي نو مطلب دا دیوال او دغه منځ کې دیوال دا به وباسو دا دیوال به روښتېږي دا بدل ته راورسېږي ټول یو حال به شي صحیح او نو بس دغه لکه منځ کې به دا دیوال وځي چې دا د جومات موجوده ټیم کې چې کوم دیوال دی بلډینګ دی دا د مسجد دی نو دی چې کنې منځ کې به دا دیوال چې کوم دی نو بیا به لرې شي او دلته چې کوم دی د تاسو کتل شي دا بنیادونه هغه یې کړي دي دا ځای چې کوم دی دا ماما یې چې کنې موږ ته چا فی سبیل الله پوره دی الله
کور دی پوره د مسجد دی پوره لکه وقف کړی دی وقف کړی دی. نو دې کې به لکه داسې شي چې منځ کې دا دیوال وځي دا دیوال به دلته راورسي نو مسجد چې کومه عیسا ده یې نه هغه به لکه ښه کافي لویه به شي دې کې دې بنیادونه موجوده ټیم کې کړي هم دي او کار پکې لګیا دی خو چونکې دې سره فنډ کمی دی او دغسې تعمیراتي کار دی پوره چې کوم دی نو فنډ ډېر ضروري وي چې دې سره لکه فنډ وي چې دې پکې خپل تعمیر کار وکړي دا مشر چې کوم دی نو دی نه مو یو ټلیفون نمبر په دې سکرین باندې به مو ولیکو دی به پخپله مو وایي نو که څوک ډایرکټلی لکه کانټیکټ کوونه غواړئ دی سره ډایرکټ کانټیکټ وکړئ نو ډېره ښه خبره به وي ښه ماما نمبر ورکړئ 0332 0332 90 90 40 40 297 297 دا به زه په دې سکرین باندې مې ورکړم ډایرکټلی دی ما سره کانټیکټ وکړئ تاسو چې څه صدقه جاریه کور وي د مسجد اولي سره ان شاء الله د خیر سره دی به سار تر صحیح کمپلیټ کوي به خیر اشفاق احمد بھائی چې کوم نه نو د سره لگا خبره اترې وشوي دی په کې خپل ټلیفون نمبر وی نو که څوک دیتا ټلیفون کوونه غوړي د مسجد تعمیر اولي سره دی په خپل نمبر شیر کی څوک چې ما سره رابطه کوي نو زما د یو فون نمبر دی 0333 93 507 0333 93 507 507 507 او د زونګ نمبر دی 0313 0313 095 095 6202 6202 دا زما کانټیکټ نمبر دی او 24 غنټې زما د سرویس شکر الحمدلله دا کولوي او څه قسمه امداد تاسو را لګي په دې نمبر هم رابطه کولای شي او په خپل هم تاسو د جمعات اډرس ان شاء الله درکو شهید آباد محله دا مسجد سنان بن سلمان مې محله شهید آباد گاو کندې تا دین ان شاء الله د دې دا بورډم لګیدل دی هغه نه تاسو یو پکچر وباسئ او چې څه قسمه د دې جمعات سره تاسو مدد کولای شئ نو الله بس تاسو مدد کوي او د دې ته ډیر زیات د فند ضرورت دی ځکه چې دا جمعات د لاندې نو مکمل تیاریږي او دې کې به ان شاء الله بلډینګ جوړو د سولر سیستم وکاو د یو پی ایس سیستم وکاو د جنریټر سونه چې د جمعات ضرورت دي کې د محلي بچي سبق وای او دین ان شاء الله علمان حافظان الله پاک تیار ہے هغه ټولو کې به څوک په منځونه کوي درس او تدریس به تبلیغ والا حضرات برادي ای به دعاګانې کوي او چې کم خلک د دې جمعه سره مدد کوي هغه ته الله پاک د اجر راکړي الله موږ په دې کار خیر کې اجر راکړي والله هغه خلکو له ټول له اجر کې څوک په دې کې امين سبحان جزاک الله موجوده ټیم کې د مسجد تعمیر دی پوره چې کوم فند یا ډونیشن راغلی دی پای کې تقریبا 26,700 something دغه سي د محله میر جنخیل د کوټلی کلان یو رور موټر استولي وي او هغه یې چې کوم ځای کې چې په جمعات کې کور کې لکه ضرورت وینو موږ د طرف نه هغه ته ویر کې نو بس د مسجد کې تعمیر کې ضرورت شته 5000 لوکلی مو د کوټلی کلان محله ټټار خل یو فیملی موټر کړی ټوټل چې کوم نه 32000 روپے دي 32000 روپے او پرویز لاله د ماما ته ویر کې ماما دا د دوه فیملی ودی کنه نو بس مولانا صاحب ته وایي چې خصوصي دواګانې هغه فیملی او ته کوي خپل بازار کې خپل منظور کی او والله یو دا شی په هغه ځای کې پکا کې کوم ځای کې اړه بالکل جی نو بس ان شاء الله دا ویډیو چې څوک نورم ګوري خصوصي دوا ولې جمع نه پات خیر ان شاء الله صحیح دی بس الله په هغه فیملی ته ډېر راجر ویر کی چې څوک دغه سي دی الله په کورونو کې چې کوم نه بل شړ کړی ساخلی خپل صدقه جاریه ویر کوي په دې موقع بس مو اجازه اخلو او ان شاء الله بیا بل نوی کلیپ سره بیا رسو تر هغه پورې الله حافظ الله پامان